وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی، وایي بعضې خلک کونترې یا نور مارغان ساتي په پنجرو کې بندۍ، د دې څه حکم دی؟ مارغان کور کې ساتل دا جایز دي، خو چې آزاد یې پرېږدي چې ځي راځي او صرف د شپې په پنجره کې وي، او هر وخت په پنجره کې ساتل شپه ورځ دا ناجایز دي، په دې باندې ګناهګاري وي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی چې د عیسایانې ښځې سره نکاح کیږي که نه کیږي. نو هغه چې څنګه سوال کړی و ما د هغې مطابق جواب ورک. نور اهل کتاب یهود او نصارا د هغې سره د هغې د زنانو سره د نکاح جواز شته دی. البته نن سبا چې کوم د یورپ یهود او نصارا دي نو هغه ټول مشرکان دي. معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه نقل کړی دی چې نن سبا د یورپ چې کوم اهل کتاب ځان ته وایي عیسایان او یهود، نو دا ټول مشرکان دي او د مشرکانو سره نکاح نه کیږي. الله فرمایي ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، د مشرکو زنانو سره نکاح مه کوئ، یعنی هغې سره نکاح جایز نه ده حتی یؤمنن، تر دې پورې چې هغه ایمان راوړي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورځ سوال کړی دی چې یو کس د عیسایانې زنانه سره نکاح کړی ده او د هغې نه یې بچی پیدا شوی دی، نو دغه ماشوم ته شودم ورکوي د مورې، نو بیا چې کله دا ماشوم لوی شي او مسلمان نو د مور شوده خو څه حرام ورته نه دي، او پاتې شو دا چې بچی نو هغه د خیر الابوین تابع، بچی د پلار تابع، پلار مسلمان دی نو بچی به مسلمان حسابېږي. که چېرته په وړوکوالي کې وفات شي نو جنازه به هم پرې کېږي، غسل به هم ورکوي، او د مسلمانانو قبرستان کې به هم دفن کوي، جنازه به هم پرې کوي، او چې بالغ شي بیا مسلمانې خو ډېره ښه ده. سوال کړی دی د عقیقې د څاروي په باره کې. نو د عقیقې د څاروي دپاره هغه شرایط دي چې کوم شرایط د قربانۍ د څاروي دپاره دي. مثلا د وړوکي مال دپاره دا شرط دی چې هغه به د 1 کال وي، نو په غټ مال کې دا شرط دی چې هغه به د 2 کالو وي، او په اوښ کې دا شرط دی چې هغه به د 5 کالو وي. او چې کوم عیبدار څاروي باندې قرباني نه کیږي، په کوم عیبدار څاروي باندې چې قرباني نه کیږي په هغه عیبدار څاروي باندې عقیقه هم صحیح نه ده. یو بل سوال کړی دی د ماښام د مانځه په باره کې چې یو کس نه نامعلومه منځونه د ماښام قضا شوي، نو د هغې جواب ما درلېږلی و چې نامعلومه منځونه نو د 3 په ځای باندې به 4 کوي، او بیا دا هم پکې دي چې د 3 رکعت نه پس به هم قاعده کوي، د 4 نه پس به هم کوي. د هغې وجه دا ده چې کله ناکله یو سړی مثلا ډېر منځونه د ماښام ته قضا شوي خو کله یو کړی یو یې نه یې کړی، یا مثلا په 5 ماښامو کې 2 کړي 3 نه یې کړي، نو په دغه بنا باندې دی به 4 رکعت هم کوي او 3 رکعت نه پس په قاعده هم کوي. نو که چېرته د ده نه دغه منځونه قضا شوي وو او د هغې د قضا شمار نه و پوره شوی، نو دا په هماغه قضا منځونو کې حسابېږي، او که چېرته د هغه منځونو شمار پوره شوی نو بیا دا په دغه کې حسابېږي، په نفلو کې حسابېږي.